دغه اصول دی بیا تفصیل کی ورزا تعارف د قران کریم چې قران کریم کم یو کتاب دی دویم قران کریم څه وایي دریم قران خپل خبره چا سره کوي یعنی مخاطب د قران کریم څوک دی چا سره خبرې کوي څلورم قران کریم خپل خبره په کوم انداز باندې کوي انداز د بیان د قران او پنځم قران چې خپل خبره وکي نو سبا وشي دی یعنی اثر پس د بیان د قران نه چې قران کریم بیان شو داغه نه پس اثر داغه په خلکو باندې څه دی دا پنځه خبرې دي قران کریم کم کتاب دی څه وایي چاته وایي څنګه وایي او چې وایي نو څه به وشي دا پنځه خبرې دي او بیا دې کې یو تفصیل دی اوله خبره تعریف د قران کریم تعارف د قران چې قران دا کم کتاب دی نو به دې کې او څو خبرې دي دا کم کتاب دی چار علی گلے دی چار وړې دی او چا تر علی گلے شوی دی او په کومه جبر علی گلے شوی دی دا ټکی اهم دی او ضروری دی قران کریم دا کم کتاب دی را لګون کې څوک دی چار علی گلے دی د چا په ذریعہ راغلی دی چا راوړی دی چا ته راوړی دی او په کومه ژبه راغلی دا پنځه خبرې دي او دا ځکه پیژندل ضروري دي چې عظمت او قدر یو شي دا پر د تعریف دا غشي د یو سیستانه دی پیژندلې نو ستا بدل کې دا هیڅ قدر او هیڅ قیمت نه مشهور متل دی د عربی الناس اعداء لما جهلوا چې څوک په کوم سیز نه پوهیږي د کوم سیز نه جاهل نو دشمن وي داسې به دې سیز دی ها چې ته خبر شو وی پیژنې بیا داغه په لکه قدر راشي نو د قران کریم د ټولو نه اوله خبره دا کم کتاب دی تعریف یې څه دی علماء مختلف تعبیرونه د تعریف د قران کریم نه هغه کړی دي کتاب عربی انزله الله تعالی علی رسوله بوحی جلی المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف کتاب دے په عربی ژبه کې چې الله جل شانه علی گله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په وحی جلی سره او منقول دے منګ درا نقل شوی دے په نقل متواتر باندې او مکتوب دے په صحیفو کې لیکل شوی دے په صحیفو کې کتاب عربی انزله الله الى محمد بواسطه جبريل المكتوب بالمصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهه